دا داسې چلو چې د بادشاه یو دوبي و د هغه خر د هغه خر لنډۍ نامه وه څه نامه یې وه نه ټول ووایي لنډۍ دا خر لنډۍ نامه لنډۍ مړ شو د دوبي ښځه های 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 ځکه چې د هغه میړه مزدوري په هغه خر کېده په جړه راله د بادشاه ښځې ته وی چې ولې بادشاه ښځه ورته وی چې ولې جاړې وی جي لنډۍ مړ دی اوس بادشاه ښځه دا پوښتنه نه کوي چې لنډۍ څوک دی د بادشاه ښځه په جړه شوه چې لنډۍ مړ دی بادشاه کور ته راغی چې ګوري ملکه جاړي د بادشاه ښځه چې جاړي نو استاسو په ایمان وی چې بے نظیره څوک په جړه وګوري نو د بالا ماڼه دا پرکټي به هم ورته په جړه شي که نه مونږ خو هم بچي یو که نه زمونږ مور ده ته پوه شوې که دا نه دا مور خو زمونږ مور ده که نه مبارک هم شه اوس چا په جړه وګوري بادشاه راغی چې ښځه جاړي ښځې څه چل دی لنډۍ مړ دی بادشاه هم په جړه شو دربار ته لاړو وزیران ناست دي کیبینټ لګېدلی دی بادشاه جاړي بادشاه قبله عالم خیر شه وی لنډۍ مړ دی ټول وزیران په جړه شو چې وزیران په جړه شو لنډۍ مړ دی یو وزیر پکې هوښیار غوندې و پوښتنه وکړه چې دا لنډۍ څوک دی د بادشاه د زوی لنډۍ نامه ده که څه بلا ده بادشاه نه پوښتنه وکړه چې صاحب دا لنډۍ څوک و وی خبر نه یم ښځې مې جړل چې لنډۍ مړ دی زم په جړا شوم بادشاه کور ته راغی ښځې ته یې وی چې ښځې دا لنډۍ څوک دی ټوله بادشاهي دې په جړا کړه بیړه دې غرقه شوه ویل زه څه خبره یم خو د دوبي ښځه راله چې لنډۍ مړ دی هغې جړل زم په جړا شوم د دوبي ښځه یې راوغوښته ویلې خونه دې ورانه شه دا لنډۍ څوک دی چې ټوله بادشاهي دې په جړا کړه وی لنډۍ زما د میړه خر و نو وروره ګوادر چې دی هغه د دوبي خر دی پته نه لګي چې ګوادر دی څه شی خو ګوادر یې ورکو هر یو سړي سهار اخبار اغستی او ګوادر یې ورکو او ګوادر په کوټه کې یو ټوکړه ځای به یې امریکې له ورکو ستا ټول ملک یې امریکې ته حواله شوی دی خوار چې ته د ګوادر غم جاړې ستا ټول ملک د امریکې دی که نه دی ووایئ تاسو په ایمان ټول ملک دی د امریکې دی نو ګوادر یې که ورکړی پرون ستا په بډابیره کې بیس ورکړی او که نه ورکړی د بډابیرې بیس کې نن نه پورې آرمي والا مزې کوي لګیا دي که نه دي کوي ستا ایرفورس والا پکې مزې کوي که نه کوي ګوادر یې ورکو په اخبارونو والا دي صاحبه د بني اسرائیلو عذاب دی سهار را پاسې داسې شی به پکې وګوري چې ټوله ورځ به خپل زخم سټي په خبره به پوهېږي نه ګوادر یې ورکو هر سړي ته چې ګوري صاحبه د 2 روپو اخبار به اغستې نه چکړې به داسې به روانې او داسې به کېږي څه چلو شو ګوادر یې ورکو ګوادر نه ستا مور هم ورکړې د امریکې ته ستا ښځه هم ورکړې د امریکې ته ستا لور هم ورکړې د امریکې ته ته د امریکې غلام یې ته د ګوادر غمونه جاري لګیا ته به هله سیټ کېږي چې امریکې نه کټ آف شي او د غار حرا غوندې د اوربشو په ستوانو به وخت تېروم خو د امریکې غنم به نه خورم او امریکې سره به تعلق نه ساتم ایران په خپلو خپو خدای ودرولو چې امریکې سره کټ آف وکړو که نه ایران خو تباه نه شو ایران خو غرق نه شو هغه ایران چې نن ته په پاکستان کې ورته کافر وې
پیزوانې چولې و امریکې ته د هغې سفارتکار یې یرغمال کړي وو او امریکا غوندې اریانه کړې وه او علاج یې وله نه ورتلو. ته خو ټټوی د انګریزانو، ته خو پیټوی د انګریزانو، ته خو د انګریز تخم یې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په آرام کښېنئ، ختمونو پسې ډېر ګرځئ، مه په اللهم دا روژه نیسئ او ماتوئ یې. او دغه حافظان چې دي دغه هم ډېر پرېږدئ ما. خیال م راغی څه چل دی ختم نیولی دی. پرون مازدیګر یو راغلی ما ته تاسو جي لنډې تراویح کوئ؟ ما خو ختم نیولی. ما خاص څو سپارې دي ویل 14 خلاصه کړه. اوس څوک دی خبر یې چې ګورم نو ښځه بیا ورسره بربنډه روانې سرې شونډې نری غاړه چې ګورم مال 14 سپارې مو ویلې مالخا هغه ښځو خبرې چې پکې دي هغه سپارو ته لا نه رسېدلی جوړې. په خدای باور وکړه چت پاسېد او منډه یې کړه. مال هغه سپارو ته لا نه رسېدلی ښځو خبرې چې پکې دي. تا ختم نیولې، تا په حافظ پسې دا قرآن اوري چې خدای وایي قرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی بار دې نه وځي. دا آیات واورې او په حافظ پسې یو ښځه دې بیا چې دی پردي سپي بویی، ته په حافظانو پسې ختمونو باندې به ځان خلاصې. دا آیاتونه واوري چې ښځه به په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز هم پردی سړی وانه اوري. دا واوري او ښځه دې په شامي روډ باندې پردي سړي بویی او ته په حافظ پسې مې ختم وکړو څه چې دې برې شو جنت ته لاړو. جنت ته لاړو نو د حافظ خدای غوا لنګه کړه ستا کور دغه پلار هم وران دی. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو قرآن دې دپاره نه دی دا مونږ چې ته څه شی جوړ کړی دی دې له نه دی. په دې پاکستان کې به اوس وګورئ یو شپه به جشن قرآن کیږي، باتی او بجلی به لګېدلي، جشن نزول قرآن دی. قرآن دې دپاره نه دی، قرآن قانون دی، آئین دی، دستور العمل دی. دغه ژبه ده د غوښې یو ټوکړه ده تا پورې ده. دغه ژبه یو ټوکړه ده د غوښې غویي پورې ده، میخې سنډا پورې ده. څومره حیوانات چې تاسو والئ او وګورئ د هغې ټولو ژبې شته. ایس د روح مالک چې دی داسې نشته چې د هغه ژبه نشته، بلکې دا ماشي وګورئ دا واړه واړه هغې ژبه تا ته ښکاري هم نه و، ژبه یې ضرور شته، خبرې کوي. بیا تاسو وګورئ په دغه غوښه کې دا قوت چا اچولی دی چې هر یو حیوان له د خپل شان مناسب د خبرو توفیق ورکړي. غویان که وګورئ خپلو کې یو قسم خبرې، نو تمام حیوانات تاسو وګورئ ژبې لري او په خپلو کې په خپل رنګ کې خبرې. بیا په دې بني آدمو کې داسې الله والا تیر شوي دي چې هغه بیا د دې حیواناتو په خبرو پوهېږي هم دي چې خپلو کې لګیایي. په دې بادشاهانو کې نوشیروان یو بادشاه تیر شوی، د هغه یو وزیر و بیربل نامه یې وه. دې بیربل کې الله دا صلاحیت ایښی چې دی د حیواناتو په ژبه پیدا چې دوی څه وایي. یو ورځ په لاره روان دي نو د خارونی او د کارغه جګړه ده. نو د نوشیروان دی خپل وزیر نه تپوس وکړو چې دا څه جنګ دی؟ هغه وایي جي پرېږدئ. ویل نه حل ووایه. وی دا کارغه چې دی دا د خارونی نه لور غواړي. خارونی پېژنئ؟ مې نه.
دا تلور غواړي او دا مینا ورته وایي چې ته بل جنس او زه بل جنس ما نو ته خپل کې کوه زه به خپل کې کوم او پرېږدي نه. بیا دې مینا ورته یو مطالبه پیش کا چې 100 خارونه زما د دې لور په مہر کې وران شوي راکا نو بیا به لور درک. کارغه ورته څه وایي؟ کارغه ورته وایي چې دا یو 100 خارونه وران شوي والا باقی چې نوشیروان بادشاہي او بیربل وزیری د سړي خارونه به وران وګوري او مال لور راکا. عزیزانو خبره مې دې پورې کوله چې بعض خلقو انسانانو کې داسې خلقم تیر شوي دي چې عددي بولی پوهیږي چې دا دی خپلو کې څه وایي. نو دغه ژبه ده ستا په ژبه کې الله کم صلاحیت ایښی دی. بیا تمام ذی روح اشیاء یا د دې نه غیر جمادات نباتات لوټه کانی غرونه زمکه اسمان وغیرہ وغیرہ دا ټول په دې مکلف دي چې تاسو به زمانہ سیوا د بل چا ذکر نه کوئ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. اس شی په دې اشیاءو کې داسې نشته چې هغه د خپل شان مناسب د الله تسبیح نه وي. عرش او بیا دغه ژبه چاله د حیوان په شکل کې ورکړي د الله تسبیح په وایي. د نباتات بیا په خپل رنگ کې ژبې دي د الله تسبیح په بل کار بنه کوي سوا زما د تسبیح نه او زما د یاد نه بل کار بنه کوي. نو عزیزانو یو د شاعر کلام دی چې دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دا جبا اللہ پاک دے د پارا را کړی دا چې زما د محبوب صفت به پې کوي او زړه دې د پارا را کړی دی کہ زما محبوب سره به پکې مینا کې منس چکے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا کہ سجدہ دے کولا نو داسې سجدہ بکې چې تندے پزمک او لگے نو سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. سر به خدای ته لګولې او زړه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زما عزیزانو نو د خبر زخم چې دی هغه عمر لنه جوړي. نو پیغمبر په حدیث کې جب اول ذکر کړی دا چې د جب زخم چې دی دا جوړیږي نه. دیو جن عزیزانو جب ټیک کړي او لاسونه ټیک کړي. دغه جبه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت بم درته نصیب کړي د الله دیدار بم درته نصیب کړي جنت بم درته نصیب کړي او دغه جبه ده چې عمر لا او ابد الاباد د پاره به درته جهنم هم نصیب کړي. دغه جبه ده خو که خدای او خزوله خزه به ملاویږي او که خراب دی او خزوله خراب ځای به ملاوي. نو دا هم د خدای خلقت ته دې ته سوچ کوي چې یا الله دې دومره ټوکړه کې دې څومره کمالي خیر. بیا دغه आवाज دی چې دا आवाज چاله څنګه ورکړي او چاله څنګه ورکړي. چاله داسې ورکړي چې خبرې کوي مړه پړه به دې تیار راشي او چاله داسې आवाज ورکړي دی چې څه وخت کې وباسي سړی لیونی
نو دی وجنه د الله هر خلقت کې سوچ کوي، فکر ورته کوي او ځان ورته حیرانوا چې د لوی قدرت او د لوی شان مالکا دا دې سکړي، دا دې سکړي، دا دې څنګه کړي؟ ځکه چې تمام کائنات داغه په حسن او جمال باندې دال دی. دیو جن عزیزانو دا ملک د بيدینه سیلاب اغسته دی او د هر افت سیلاب اغسته دی، اس پته نه لګي چې سبکی. نن سبا وقتی طور مونږ د زناورو په شان ونډې پسې ګرځو، لکه زناور چې په بوټو او ونډو پسې ګرځي، مونږ نه هغه زناور جوړ دي. هغه لار مونږه پرېښې ده چې عاشق شي او خدای پسې ګرځي. جناب محمد رسول الله پسې ګرځي، لارې پاتې دي. عزیزانو په خدای باندې او دای مزه ده او د مرګ نه پسم